السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، دې بوټي ته مونږ په پښتو کې تروکې وایو، څوک ورته تریوکې وایي، او په اردو کې دې ته کټکل وایي او کټې میټې ورته وایي، او دې ته د ځمکې تروکې وایو مونږ. او په پښتو کې یو بل تروکې هم مستعمل دی، او د هغې خواص او د دې خواص تقریبا یو شان دي، او د هغې او د دې تریووالی خوند خصلت دا هم یو شان دی، خو فرق صرف دا دی چې هغه د بوټي په شکل کې دنګي. دا ما لږ د هغې نه راشو کولی دی، هغه په دې انداز باندې لکه دا چې څنګه دی، دا یې پاڼه ده، دا لږ نږدې مې ځکه کړه چې مې تاسو یې دغه کړی، دا دې ته دنګ تروکې وایي. دا یې بوټی دی، دا کم چې ما ته مخامخ دی، دا چې لږ غټ شي نو دا بیا په دې سر کې نری نری دانې ونیسي، داسې سپینچکې او سرې غوندې دانې. د کټکل متعلق د دې تروکې متعلق د ده ډېر خصوصیات دي، دا ځان سره نوټ کړئ. یو خاصیت دا دی چې دا د زهرو تریاق دی، د لړم نه پکته څومره حشرات چې دي هغه د زهرو تریاق دی. دا معمولي غوندې د لاس کې وموړلی شي، او په هغه ځای باندې په کوم ځای باندې چې لړم، مچۍ، میږې یا هر قسمه حشره چې زنځه شوه وغیره دې چک لګولی، نو هغې باندې یو 5 منټه د دې اوبه وڅڅوي، او بیا پرې د پاسه هغه چقېدلی بوټی چې کوم یا پرې د پاسه وتړي. 10 منټه بعد به انشاءالله نه پړسوبي، او نه به د هغې څه خارښي، نه به یې دردي، او نه به یې سوي. دا ازموده دی، ما په خپله ازموده کړی دی، او ډېرو ملګرو په دې باندې تجربه کړې ده. دا د زهرو تریاق دی. دغه صفت دا هم لري څنګه چې دا غټ دنګ تروکی چې دی، خو ډېر زیات مستعمل چې دی، نو دا د ځمکې دا تروکی چې دی کوم دا د پاڼې چې د دې ګل په شان پاڼه ده، دا د ځمکې دا تروکی دا مستعمل دی. دا په دې یخو ځایونو کې راخیږي، او دا سدابهار دی، دا د کال 12 میاشتې په دې یخو ځایونو کې موجود دي. د دې نه علاوه دا په یوټیایي کې چاته چې د وړو بولو انفیکشن شوي او د دې جوس ولا استعمال کې یو 2 ورځې، نو د یوټیایي تمام امراض دا ختموي. واړه بول آزاد ورولي، مدر البول دی، آزاد واړه بول ورولي. او دریم نمبر خاصیت د دې تروکي دا دی چې یو سړی بېهوشه شوی، په هغه باندې پرکالي راغلي، د هغه خوب نه روکېږي، بس د دې نه ورته یو 5-6 کاشوګې د 15 منټو په وقفې سره د دې اوبو دا ورته اړئ، ګنټه کې دننه به انشاءالله چې هغه په هوش کې راغلی، او د هغه نه به که څه نشه مشه یې کړي، د هغې په وجه باندې هغه بېهوشه شوي، نو هغه نشې هغه اثرات به ترې هم لرې شي. دا دواړه یو بل ځای کې نږدې ولاړو، نو ما چې تاسو ته یې پرخ واضحه کړمه. د دې دواړو دا فرق ته چې دا بوټی دی په ځمکه باندې مفروشي، داسې خور غوړېدلی، دا کټکل چې ورته مونږ وایو، تریوکی یا تروکی چې ورته مونږ وایو، زمونږ په علاقه کې دا په تروکي مشهور دی، او ډېر د کار بوټی دی. دا بل دا دنګ یو چې دی، تاسو ته چې ما کوم دغه کړ، دا یې بوټی دی، دا له دې ځای پورې دا داسې ښه باقاعده غڼ دنګ بوټی کوي، دا هم تروکی دی، خو دې ته د دنګ تروکی ورته وایي. بالفاظ دیگر که زه په خپل ذهن سوچ مطابق که دا ووایم چېرې دا غټ تروکی دی، او دا یو چې دی دا وړوکی تروکی دی، نو دا به غلطه نه یم. لکه کټکل خرد او کټکل کلان، خصوصیات او خوند او ذائقه دا بلکل یو شان دي. او بل د دې د تروکي یو خاصیت بل دا دی چې کله ته ګوته وریبې یا ګوته ځان له زخمي کې، او د دې نه په لاسو کې لږ ومروړې، لږې اوبه ترې راوباسي، او هغه زخم باندې د پاسه داسې څاڅکې وکړي، او بیا پرې دغه چغېدلی بوټی وتړئ د پاسه، دا فوراً وینه بندوي، سوی کوي، انتهایي تیز سوی کوي هغه زخم، خو چې هغه سوی ترې ځان لږ ټینګ کړو، ډېر انتهایي ډېر زر وینه بندوي. او نور خصوصیات پکې دا دي چې عام دوايانې کومې چې په مارکیټ کې میلاویږي چې هغه زخم په 10 ورځو کې ښه کوي، اوچوي، نو دا تروکی به د الله په حکم باندې په 3 او په 4 ورځو کې وچوي. ډېر زیات مجفف چیز دی، او ډېر زر زخم ورولي. ویډیو هم که خوښه شوي نو چینل د سره سبسکرایب کړئ، او د ټلی بټن د سره ووهئ. ډېره مهرباني، ستاسو تعاون زموږ د حوصلې ذریعه ده.